بسم الله الرحمن الرحيم. أقول الرسالة مرتبة على مقدمة وثلاث مقالات وخاتمة. أما المقدمة ففي ماهية المنطق وبيان الحاجة إليه وموضوعه. أما المقالات فثلاث، فأولها في المفردات، والثانية في القضايا وأحكامها، والثالثة في القياس. وأما الخاتمة ففي مواد الأقيسة وأجزاء العلوم، فإنما رتبها عليها لأن ما يجب وجدن وجه حسر بياني. وليس بقول لك يا ساندي أقول بكيري ما تندى خبرك لي وجه ما دا كتاب شري دام مشتمل بيو مقدمة وبدري مقالات وبيو خاتمة باندي عليها لأن ما يجب وجدن وجه حسر بياني. وليس بقول لك يا ساندي أقول بكيري ما تندى خبرك لي وجه ما دا كتاب شري دام مشتمل بيو مقدمة وبدري مقالات وبيو خاتمة باندي چې دا مقدمه دی کې د دریو شینو بیان دی. مقدمه کې خپل دریو شینو بیان دی. مقدمه کې عام طور معنی دا غ شینو بیان وی. مقدمه کې عام طور معنی د مبادی مسائل بیان وی، یعنی تعریف، موضوع، غرض. دا داسې مبادی مسائل وی چې داغه تقدیم واجب وی. ولی واجب وی؟ ځکه باقی کتاب کې علاوه وجه البصیرت شروع کول باقی موقوف وی. مقدمه کې دا درې ټکي بیان ساتي. پدې کې دا هغه مبادی بیان وي، مبادی مسائل، یعنی تعریف، موضوع، غرض. چې دا داسې مبادی مسائل وي چې داغه تقدیم واجب وي. ولی واجب وي؟ ځکه باقی کتاب کې علاوه وجه البصیرت شروع کول باقی موقوف وي. مقدمه کې دا درې ټکي بیان ساتي. پدې کې دا هغه مبادی بیان وي، مبادی مسائل، یعنی تعریف، موضوع، غرض. چې دا بیان د حاجت دی، بیان حاجت چې منطق توري حاجت د مرقات کې مشترک ایو د موضوع بیان دی. خو په تعریف کې غرض د خپل معلومیږي، از غرض او تعریف یې بیل نکړه. مقدمه کې تعریف، موضوع، غرض یې کنه د په کې دریم شروي استلغه دوی زم کړه. تعریف او غرض خپل به تاسو ان شاء الله معلوم شي. او دویم نمبر په کې بیان حاجت د منطق، او دریم نمبر په کې ادم موضوع. اذا شولا دې په عبارت توګه د خاصانه خبرې دي. اقول الرسالة مرتبة، رسالة مرتبة على مقدمة بيوم مقدمة ماني، وثلاث مقالات وبدر مقالات ماني، وخاتمة يو خاتمة باندي. أما المقدمة ورش مقدمة لا ففي ماهية المنطق، غف ماهية وبتعريف أو هيئات المنطق كده طول تيونو بتعريف المنطق كده لاندا هذا، وبيان الحاجة وبيان ده حاجة ده منطق، وبيان الحاجة وبيان ده حاجة كده إليه منطق ده. موضوع یو په بدن د موضوع کې د موضوع تعریفونه به اقسام به بیان وګت قصه کې ان شاء الله. دا خبره ختم شوه. اوس اما المقالات فثلاث، درې مقالات دي مناسب درې. په اوله مقاله کې به د مفردات بیان وي، جنس چاته وي او فصل چاته وي، مفردات وي او کله کله به کې مرکبات چاته راځي، کله کله عام طور بچوي مفردات یاد ساتي. دویم نمبر مقاله کې به قضایا بیان وي او دغه احکام وي، ایجاب دی او کسل به کلی دا او جزئی دا به کې بیانې. او په دریم مقاله کې به د مقصد بیان وي، یعنی د قیاس بیان وي. په دیمه کې به قضایه پیژنو، صغرا یو قضیه نه به صغرا جوړو، به ور کبرا جوړو، به اخره کې قیاس جوړیږي. نو هغه بیان به په دریم قضیه کې مقاله کې. په اوله مقاله کې د مفردات بیان، په دیمه کې د قضایه او د احکام بیان، چې دا قضیه شرطیه ده او کدا حملیه ده، او احکام یې څه دي، نقیض دي، عکس نقیض دی، عکس مستوی دی، دا وسیبه ان شاء الله. او په دریم مقاله کې به دا قیاس بیان دی. پاتې شوله خاتمه. نو په دې کې د قیاس د مواد ذکر، د خاتمه کې د دوه شینو بیان دی. د قیاس مواد پکې بیانېږي، مواد د قیاس راسي به قیاس څنګه جوړیږي، صغرا او کبرا دا به ان شاء الله وي. او اجزاء د علوم به بیانېږي. اجزاء د علوم، اجزاء د علوم درې دي، اشر دادی بخیر کوم دي. موضوعات بیان بکې. اجزاء علوم سوري درې موضوعات او هغه مبادی چا باندې چې مسائل موقوف فی لاندې شکل او طریقې دي. او درې نمبر د موضوعات او مسائل څه شو درې. ویګي په دې معنی خاتمه کې رسو شینو بیان دي درې د دوه یو مواد د قیاسونو، او دیو نمبر اجزای علوم چې دا دریو شینو نوم دي، موضوعات او مبادی مسائل
او د موضوعات او مسائل دې بیانول دي. اوس عبارت مولا ویلې کنم دی ویلې اما المقالات ورچ مقالات دي فثلاث دري دي فاو دا خو ویلو کوم دې تر ورسې. اما الخاتمه ورچ خاتمه ده ففي مواد الاقيسه دا په مواد د قياسونو کې دا واجزاء العلوم کې دا وانما رتبها عليها لان ما يجب ان يعلم في المنطق اما يتوقف الشروع فيه عليه او لا، فان كان الاول فهو المقدمه وإن كان الثاني فإما يكون البحث فيه عن المفردات فهو المقالة الأولى، وعن المركبات فلا يخلو إما يكون البحث فيه عن المركبات الغير المقصودة بالذات والمقالة الثانية، وعن المركبات التي هي المقاصد بالذات فلا يخلو إما يكون النظر فيها من حيث الصورة وحدها وهي المقالة الثالثة، ومن حيث المادة وهو الخاتمة. الأكبر وقري تمخكم يلو كلام يردا بغاوري على كتاب دا كتاب مشتمل في يوم مقدمة فدري مقالات وفي يوم خاتمة را ولی یو مقدمه را درې مقالات څلور مقالات ولې دي خاتمه ولې نه ده. نو وجه حصر بیانې کا وجه حصر تعریف د ترسته کومه وجه حصر بیانې ځکه وای دا کتاب مسائل چې دا بخالي دو دا کم تعبیر کړي دي په منطق کې چې کم شی پیژندل کیږي یا بخایني خو مسائل دي کنه مسائل منطقیه بخالي نه یا به داسې مسائل وي چې په هغې باندې باقي کتاب کې شروع کول موقوف وي یا به داسې مسائل وي چې باقي کتاب کې شروع کول به موقوف نه وي. پوهېږئ مسائل منطقیه به خالي نه وي یا به داسې وي چې باقي کتاب کې شروع کول به موقوف وي یا به داسې نه وي یعنی موقوف به پې نه وي که چېرې موقوف پې وو نو دا مقدمه ده او که باقي کتاب کې شروع کول پې موقوف نه وي خالي به نه وي یا به پکې بحث د مفرداتو نه یا به بحث د مرکباتو نه که بعض د مفرداتو نه مقاله اوله ده که د مرکباتو نه خالی بنوي مقاصد بالذات مرکبات به یا به مقاصد یا غیر مقاصد به که مقاصد وي غیر مقاصد وي غیر مقاصد نو به دویمه مقاله د قضایا مقصودی نه دي خجي سم شو غیر مقاصد به که مقاصد وي غیر مقاصد وي غیر مقاصد نو به دویمه مقاله د قضایا مقصودی نه دي خجي سم شو غیر مقاصد وي باس پکې د مرکبات او مقاصد بالذات نه به دوه صورت صرف د صورت باس پکې کیږي صرف د ماده باس پکې کیږي صرف د صورت په مقاله ثانیه ده د قیاس شکل پکې وای او که صرف د ماده نه به خاتمه ده به مې پیرا کتاب کې چې کوم مسائل منطقیه دي خالی بنوي یا به کې بعض داغه مسائل دا یا به داغه مسائل وي چې باقي کتاب کې په شروع کول موقوف فی علاوه البصیرت یا به علاوه کې باقي کتاب کې شروع کول موقوف نه کچې پیرا کتاب کې چې کوم مسائل منطقیه دي خالی بنوي یا به کې بعض داغه مسائل دا یا به داغه مسائل وي چې باقي کتاب کې په شروع کول موقوف فی علاوه البصیرت یا به علاوه کې باقي کتاب کې شروع کول موقوف نه کچې او که مقصود بالذات وي باس به کې صرف د صورت نه یا به کې صرف د ماده نه که صرف صورت نه به مقاله ثالث شری ثانیه هم مې وکړه ثالثه او که چری باس پکې د ماده نه به خادمه ده تی وای وجه حصر جندل پکار دي باقی کتاب کې شروع کول موقوف فی تی وای وجه حصر جندل پکار دي باقی کتاب کې شروع کول موقوف فی او کله مرکبات نه مقصود بذات به ایږي او غیر او که مقصود بذات ویني به خاینه صورت نه که صورت وینو او که ماده نه وګورته او انما رتبها وقنا مصنف ترتیب ورکړلو وجه حصر بیانېګه ترتیب ورکړلو د خپل رسالې لا عليها بدغه پنځو شینو باندې لانما زکاغه او که ماده نه وګورته او انما رتبها وقنا مصنف ترتیب ورکړلو وجه حصر بیانېګه
ترتیب ورکړو د خپل رسالې لا علیها بدغه پنځو شینو باندې لانما زکاغه یا به موقوف وی شروع کول فيه باغی کی لانما زکاغه مسائل یجب چې واجب ای علم فی المنطق چې منطق کې و پیجندل شي دا غالبا نوي اما ان يتوقف الشروع فيه عليه یا با موقوف شروع کول فيه بدغه مسائلو کې منطق کې شروع کول علیه بدغه مسائل باندې دا عبارت به و چې سم ولګي لګوري لانما زکاغه مسائل عام جميع مسائل یجب ایو علما چې واجب ای چې پیژندل شي په منطق کې هغه مسائل یغ بداسه مسائل وی چې موقوف بوي شروع کول فيه په منطق کې شروع کول علیه په دغه مسائل باندې مسائل باندې به موقوف شروع کول منطق کې موقوف وي اولا یا به مش منطق کې شروع کول برغه مسائل موقوف نوي اي توقف الشروع فيه کې زمير منطق تراجع کوي عليه کې بچا تراجع کو ما تخه فإن كان الأول كشري أول يعني موقوف فيه بشروع كول بمنطق كيف فهو المقدمة وإن كان الثاني وكثاني فإما يكون البحث ياخذ بحث فيه بدي منطق كي عن المفردات بدي الثاني كيغا مفردات النبوي فهو المقالة الأولى دا أول المركبات يا بد مركبات نين وخالبا نبي إما يكون البحث فيه يا بدي بحث كول فيه بدي مقالي بدي مركبات شري اول المرکب فلا يخلو اما ان يكون البحث فيه يا باس کول پاغي کې اما تراجي دیکھا منطق کې باس کول چې دی یا ان المرکبات غیر مقصوده بالذات نبوي یا مقصوده بالذات دی هو المقاله الثانيه کې غیر مقصود بالذات وي او ان المرکبات التي يبدغ مرکبات نبي هي المقاصد بالذات نبي بدا غینوي فلا يخلو اما يكون النظر فيها یا خبوي نظر کول بدغه مقاصد بالذات مسلو کې من حيث الصورة بوي وحدها حال دیکھا سلي او حال هو نكري والحال نكرة أبدا فأنت معرفة لنا به وأرسل على العراق ومررت به وحده متأول في تعبير شيء وهي المقالة الثالثة أو من حيث المادة وهو الخاتمة والمراد بالمقدمة هاونا ما يتوقف عليه الشروع في العلم بس هو كسان نشتري مضبوط اعتراض دي وجواب دي او تاسو هغه پورې زویم کده وجه د حصر اقسام بیان کو کنه دا تفریدو او حصر د بار څلور اقسام دي یو تحصری عقلی ویل کیږي یو تحصری استقرایی ویل کیږي او یو تحصری وضعی ویل کیږي یو تحصری طبيعي ویل کیږي اول نمبر دی حصری عقلی سبق راځي څه خبره کې نه دا حصری توجه حصری عقلی چاته ویل کیږي شغا داير وي بين النفي والاثبات شغا داير وي بين ما فهمت نه پیژندل دا وري خبرې کو شغا داير وي بين النفي يا بداسي يا بداسي نه نفي اثبات شو کنه او پاره کې د بل قسم راوتل ناممکن وي حصر عقلی تعریف شغا داير وي بين النفي یا با دلالت مستقله معنی کوي یا به نه کوي انت موږ یو کنه او د دریم قسم راوتل پکې ناممکن وي د تاثیر عقلی ویل کی د تاثیر عقلی ده او به حصر ابرستو کو اخیره ده کوي حصر وضعی اول کوم یو عقلی به تبعی را مخکې کوي تبعی حصر طبيعي چاته وي چې دایر وي بین النفي والاثبات هي کوم نفي واثبات راځي به دې معنی خو امکان د دریم پکې وي اول مثال منګه ورنکو کنه ځاننا اول مثال لکه موجودات دغه چې دي مفهومات په درې قسمه ممکن ممتنع او واجب دویم مثال چې دویم څو حصري تبعي چې د نفي او اثبات ومنس کې دایر وي او د دریم امکان مرسي لکه واجب تعالی امکان د دریم شتویم شته به حصر وضعي هغه حصر ته ویل کی چې واضح او وضع کړي کې احتمال د نور وي او حصر استقرایی هغه حصر ته ویل کی چې هغه اقسام په استقراء او تتبع او تلاش سره وروتي
احتمال پاغي کې د نوري صرف یو پاتې شو چې کې احتمال لبل نه حاصل عقلی دی او دلته مسله عقلی دی او په رسیدلې بس ته سبا اعتراض له چانه کتاول ما يتوقف عليه الشروع چې منطق کې به شروع کول موقوف وي دین تعریف مراد دی تعریف بوجه ما او برسمه او بکنه نو چاله کا تعریف استاب مقصد تعریف بوجه ما دی او برسمه دی که تعریف بوجه ما نو قاسم شوی دی که تعریف برسمه هغه من شروع کول موقوف نه دی به دا خبره ان شاء الله وشي